اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ نننی لیکچر دی اپلیکیشنز آف فرست لا آف تھرموډاینامکس پارت 2. فرست لا آف تھرموډاینامکس چې دی هغه مونږ ډسکس کړی و او دغه یو اپلیکیشن چې دی مونږ ډسکس کړی و آیسوکوریک پروسس. نن چې دی نن مونږ ډسکس کوو آیسوبیریک پروسس. آیسوبیریک پروسس څه مطلب دی؟ آیسوبیریک پروسس مطلب دا دی چې مونږ سره کله هم پریشر کانسټنټ وي په یو سیستم کې. چې کله مو سره پریشر کانسټنټ شي نو هغې ته څه ویلی کېږي؟ هغې ته آیسوبیریک پروسس ورته ویلی کېږي. ښه، اوس مونږ ویلی دی فرست لا آف تھرموډاینامکس چې مونږ ویلی دی چې مونږ سره هیټ برابر وي. مونږ چې یو سیسټم له هیټ ورکو نو هغه د څه برابر وي؟ هغه د ورک ډن پلس انټرنل انرجي برابر وي. اوس مونږ سره دا یو سیسټم دی، دی له چې دی نو د دې انیشل کنډیشن څه شی دی؟ انیشلی موږ سره دا یو سلینډر دی او سلینډر باندې چې دی موږ سره یو پسټن پروت دی. ټیک شو؟ او سلینډر چې دی نو سلینډر انیشل کنډیشنز دا دي چې موږ سره چې دی د سلینډر چې دی نو ټمپریچر چې دی موږ سره T1 دی، موږ سره د دې والیوم چې دی هغه موږ سره A ده. ټیک شو؟ ایریا چې دی نو هغه موږ سره A شوه. ټیک شو؟ او پریشر چې دی هغه په دې باندې P اپلای کېږي. اوس مونږ چې یو سیسټم له هیټ ورکو نو هیټ ته وجې به څه کېږي؟ د هغې سیسټم ټمپریچر چې دی هغه به انکریز کېږي. چې کله مونږ سره یو سیسټم ټمپریچر انکریز شو هیټ سره نو د هغې ایوریج کاینیټیک انرجي چې دی نو هغه به مونږ سره انکریز کېږي. ښه، اوس مونږ داسې چلو کو چې اوس مونږ سره دا بهرنی سیسټم دی، په دې پریشر خو کانسټنټ دی، پریشر چې دی هغه مونږ سره P دی. اوس مونږ څه چلو کو؟ مونږ هیټ د لاندې نه ورکړه. د لاندې نه چې کله مونږ هیټ سپلای کړو نو مونږ سره چې دی مونږ ته پته ده چې مونږ کله هیټ ورکړو مونږ سره ټمپریچر سیوا شو. چې کله مونږ سره ټمپریچر سیوا شي سره کاینیټیک انرجي سیوا شوه. ټیک شو؟ نو هیټ سره چې دی ټمپریچر چې کله سیوا شو نو مونږ سره چې دی دا کاینیټیک انرجي سیوا شو. دې سره چلو شو مونږ سره چې دی دا پسټن چې دی بره لاړی. دا پسټن چې کله بره لاړی نو مونږ سره د چې دی مونږ سره بره چې کوم د دې بره سلینډر کې چې مونږ سره د دې پسټن کمپوزیشن هغه بره لاړی، هغه چینج. اوس مونږ سره د پسټن چې دی هغه پوزیشن چې دی مونږ سره دا دی. ټیک شو؟ نو مونږ سره چې دی په ایریا کې چې دی ایریا کې مونږ سره چینج راغلی. ټیک شو؟ هغې ته مونږ څه ووایي؟ هغه مونږ سره ډلټا وای ده. چې مونږ سره چې کوم هغه چینج راغلی دی هغه مونږ ډلټا وای نه ډینوټ کوم. اوس مونږ ویلی دی چې ورک ډن مونږ سره څه برابر وي؟ هغه د فورس انټو ډسټنس برابر وي. نو مونږ سره په دې کې چې دی دې کې چې کله مونږ هیټ سپلای کړو نو مونږ سره هغه ډسټنس چې دی هغه ډلټا وای مونږ سره کور شو. اوس مونږ ویلی دی چې پریشر چې دی پریشر مونږ سره برابر وي د F ډیوایډ بای A، فورس پر یونټ ایریا برابر وي مونږ سره پریشر. نو که چېرې زه فورس ترې راوباسم نو کراس ملټیپلیکیشن به وکړم نو ما سره به فورس برابر راشي د پریشر انټو A برابر به راشي. زه به څه چلو کوم؟ زه به د اکویشن نمبر 2 کې چې دی دا ما سره اکویشن نمبر 2 دی، په دې کې به زه د فورس ویلیو پټ کوم. PA چې ما کله پټ کو PA انټو ډلټا وای. اوس چې کله ما P انټو ډلټا وای پټ کو چې PA مې پټ کړو PA انټو ډلټا وای دا ما سره رالی. نو که مونږ وګورو ایریا انټو ډسټنس نو دا مونږ سره څه برابر وي؟ دا مونږ سره د چینج ان والیوم برابر وي. چینج ان والیوم برابر وي. نو زه به څه چلو کوم؟ زه به د دې په ځای چې دی چینج ان والیوم پټ کوم. اکویشن نمبر 3 کې به ما سره چینج ان والیوم راشي. اوس مونږ سره ټمپریچر چې دا چینج شوی دی مونږ سره چې کوم دا په اسانۍ سلینډر نو دلته د دې انټرنل انرجي U1 چې دی هغه یو وه، او چې کله ما سره ما هیټ سپلای کړو نو ما سره کاینیټیک د انټرنل انرجي چې دغه چینج شوه. چې کله ما سره انټرنل انرجي چینج شوه نو که دلته تاسو وګورئ مونږ په فرست لا آف تھرموډاینامکس کې ویلیوګانې پټ کړو. د ورک ډن په ځای به زه P انټو ډلټا وي پټ کړم، P انټو ډلټا وي ما پټ کړو. او انټرنل انرجي چې دی نو هغه ما تاسو ته ووایي چې انټرنل انرجي چې دی نو پای کې چینج راغلی د انیشلی یو ویلیو وه او فاینل چې دی نو هغه موږ سره بله شوه. دا فاینل ویلیو ده د انټرنل انرجي، دا موږ سره انیشل ویلیو ده.
نو دا د ډلټا یو برابر ده چې دا ما فرست لا اف ترموډاینامیکس پټ کړه نو ما سره د هیټ ویلیو دا رااله. اوس کومګه د ګراف سره دا کمپیر کو نو ګراف کې کتا سو ګورئ پریشر چې دغه موږ سره کانسټنټ دی. ٹھیک شه موږ په پسټن چې دا نو پسټن باندې چې کومګه پریشر اپلای کړی دی ٹھیک شه هغه کانسټنټ دی. ٹھیک شه کانسټنټ پریشر دی موږ سره. نو په ګراف کې چې دا ګراف چې دا ګراف موږ د سیسي مینس کې ډرا کو موږ به د پریشر او د والیوم مینس کې ګراف ډرا کو. نو موږ سره والیوم چې دا چینج کیږي پریشر موږ سره کانسټنټ دی. انیشل چې دا انیشلی موږ سره پریشر چې دا موږ سره P1 وته وایا یا وته P وته وایا او موږ سره چې دی ټمپریچر چې دی ټمپریچر څه شی دی ټمپریچر موږ سره T1 دی او والیوم چې دی موږ سره V1 دی. او که موږ فاینل کې وګورو نو فاینل کې موږ سره P2 دی V2 دی او T2 دی نه بلکې پریشر و کانسټنټ دی موږ سره P دی P دی یا P1 دی یو پریشر دی کانسټنټ پریشر دی. نو موږ سره چې کله پریشر کانسټنټ وي نو موږ سره چې دی والیوم او په ټمپریچر کې به چې دی موږ سره چینج راځي. ٹھیک شه نو دا چې دی دا موږ سره آیسوبیریک پروسس و. اوس سیریس موږ آیسوترمل باره کې ډسکشن کوو. آیسوترمل پروسس کې موږ سره څه شی وي آیسوترمل کې موږ څه چل کوو ټمپریچر کانسټنټ اخلو. نو موږ سره چې کله په یو پروسس کې ټمپریچر موږ سره کانسټنټ وي نو هغه څه شی وي هغه آیسوترمل وي آیسوترمل پروسس وي او پای کې موږ سره انیشل ټمپریچر چې دا موږ سره فاینل برابر وي. چې کله موږ څه چل کوو موږ پریشر چې دا ډیکریز کوو نو موږ سره چې والیوم چې دا به انکریز کیږي. نو پریشر او د والیوم مینس کې انډایرکټلی ریلیشن دی. د دې به موږ ته څنګه پته لګي موږ دې فګر ترازو موږ سره څه شی دی موږ سره دا یو سلینډر دی. ٹھیک شه او دې د پاسه چې دی یو پسټن پروت دی او سویټ په د پاسه پروت دی. چې اوس دې د پاسه سویټ پروت دی نو موږ سره په دې باندې چې کوم پریشر اپلای کیږي هغه P1 دی انیشلی ټمپریچر د دې T دی ځکه چې موږ آیسوترمل پروسس ډسکشن کوو او موږ سره د دې والیوم چې دی هغه V1 دی. اوس موږ ویلي چې پریشر ډایرکټلی پروپورشنل وي کاینټیک انرژي ته. نو چې پریشر چې دی پریشر کله چینج کیږي نو موږ سره چې دی کاینټیک انرژي کې به چینج راځي. ٹھیک شه اوس ما څه چلو کو که بارني سلینډر ته تاسو ګورئ نو د دې د پاسه دا ویټ چې دا 3 ویټس ما پکې خو دی د پاسه. اوس ما څه چلو کوم ویټ چې دا نو ویټ روزه کمول غواړم چې ویټ کله زه کمول غواړم نو ما سره چې دی پریشر چې دی هغه کمیږي. چې پریشر کله کم شي کاینټیک انرژي به کم شي ټمپریچر به کم شي او موږ سره انټرنل انرژي چې دی هغه به کم شي. نو انیشلی چې دی انیشلی موږ سره پریشر یو اوس فاینل چې دی موږ سره پریشر چینج شو انټرنل انرژي کوم چینج رااله. ٹھیک شو او موږ ته پته ده چې انټرنل انرژي چې دغه ټوټلی ډیپندنٹ وي په څه باندې په ټمپریچر باندې انټرنل انرژي. ٹھیک شو خو داسې چل دی چې موږ سره چې دی داسې حساب کتاب وشو چې کله هم دغه موږ سره پریشر چې دی پریشر باندې مطلب دا پریشر موږ سره ډیکریز شو کاینټیک انرژي هغې سره ډیکریز شوه او ټمپریچر چې دی نو هغه ډیکریز شو. اوس چې موږ سره په دې ټمپریچر کې دا ډیکریز راغلی دی دا چې دی دا به څنګه برابري کې دا موږ څنګه کمپنسیټ کوو د موږ سره چې دی دا سلینډر چې دی که نه سلینډر د دې دا والز نه دی دا کنډکټینګ والز دي. ٹھیک شو کنډکټینګ والز مطلب دا دی دې نه هیټ چې دی هغه پاس کېدی شي په اسانه باندې. نو کنډکټینګ والز چې دی موږ سره دا کنډکټینګ دي چې کله کنډکټینګ شول موږ سره نو د بهار نه چې دی بهار نه چې اوس د ټمپریچر کې کله چینج رالی د پریشر د وجې نو هغه بهار نه به هیټ راځي او دا ټمپریچر چې دی دا به دغه کوي هغه کمپنسیټ کوي به مطلب دا دی هغه ټمپریچر چې دی ټمپریچر کې چې کومه معمولي چینج راځي هغه به واپس چې دی هغه انیشل ټمپریچر ته چې دی هغه به چینج کوي. او موږ سره انټرنل انرژي چې دی انټرنل انرژي هغه هم چې دی نو هغه هم په دې باندې ټوټلی ډیپنډنټ وي. اوس موږ سره انټرنل انرژي چې دی نو انیشل او فاینل چې دی هغه موږ سره دواړه چې دی هغه برابر وي. ٹھیک شو ځکه چې موږ سره کوم
په ټمپریچر کې هغه چینج راځي موږ ویلي چې ټمپریچر چې دی هغه په انټرنل انرژي باندې ډیپندنٹ وي په ټمپریچر کې چې کوم هغه چینج راځي نو هغه موږ سره بهر د هیټ چې دی نو هیټ د دې کنټینر وال چې دی نو یا د سلینډر د وال په ذریعه چې دی موږ سره هیټ انټر کیږي او دا ټمپریچر چې دی دا موږ سره کمپنسیټ کوي برابرای نو موږ سره چې دی هغه انټرنل انرژي په فائنل سټیټ کې او په انیشل سټیټ کې موږ سره دواړه برابر دي نو موږ ویلی شو چې موږ سره انټرنل انرژي چې دی موږ سره څه شی ده کانسټنټ ده یا موږ سره ډیلټا یو چې دی هغه څه برابر دی هغه د 0 برابر دی مطلب دا دی چې موږ سره انټرنل انرژي کې چینج چې دی نو هغه د 0 برابر دی اوس موږ ویلی دي چې بوایلز لا مطابق چې دی نو موږ سره چې کوم انیشل موږ سره پریشر وي والیوم وي ٹھیک شه هغه به موږ سره برابر وي د P2 انټو V2 برابر به وي دا موږ سره بوایلز لا ده ها اوس ما ویلی دي چې انټرنل انرژي کې هغه چینج چې دی موږ سره 0 برابر وي نو موږ به څه چلو کوو موږ به فرست لا اف تھرموډاینامیکس کې د انټرنل انرژي په ځای چې دی زه څه چلو کوم زه به 0 پټ کما نو ما سره چې دی هغه هیټ چې دی برابر راشي د ورک ډن برابر راشي هیټ چې دی ما سره برابر راشي یا به د ورک ډن برابر راشي ها اوس که زه څه چلو کوم زه دا پروسس الټا وکم الټا داسې وکم چې ما سره اوس دا یو سیستم دی چې کله زه په دې باندې څه چلو کوم زه په دې باندې پریشر چې دی نو دا وزن د دې د پاسه دوباره کېدم او د دې دا پریشر چې دی نو هغه انکریز کړم چې پریشر زه انکریز کړم نو ما سره به چې پریشر کله انکریز شو نو ما سره کاینټیک انرژي به هم انکریز شي ټمپریچر به هم انکریز کېږي او ما سره انټرنل انرژي کې به هم چینج راځي نو دې ټایم کې بس چل کېږي دې ټایم کې چې کوم دا هیټ دا ټمپریچر کې دا چینج راځي که نه بس چل کېږي دا هیټ چې دا به بهر د دې کنټینر په ذریعه د دې کنټینر یا د دې سلینډر د وال په ذریعه چې دی هغه به موږ سره بهر چې دی بهر به خارجېږي نو موږ سره چې دی د سیسټم ټمپریچر چې دا به موږ سره کانسټنټ وي انټرنل انرژي کې چینج به نه راځي ها اوس د ګراف په ذریعه که زه څه چلو کوم د ګراف په ذریعه باندې زما سره مختلف پریشرز دي ٹھیک شه ما سره چې دی سټارټینګ چې دی نو پریشر ما سره P1 دی انیشل سټیټ کې ما سره والیوم چې دی هغه V1 دی اوس ما سره پریشر منس کې چې کوم پریشر دی هغه ما سره چې دی نو P ډیش دی او منس کې والیوم چې دی نو هغه ما سره V ډیش دی او ما سره چې کوم پریشر دی P2 نو په هغې به والیوم چې دی ما سره به V2 شي نو دې منځ کې چې زه ګراف ډرا کوم نو دا به داسې څه کرو غوندې فارم کې راځي ټیک شه ما خو دا په بالپین باندې داسې کرو نه جوړ کړی خو داسې دا به کرو فارم کې راځي نو دې ته څه ویل کېږي دې کرو فارم ته ویل کېږي آیسوترم ته ویل کېږي چې دې ګراف ته چې څه ویل کېږي آیسوترم دې ګراف ته آیسوترم ویل کېږي ښه نو دا چې دا موږ په کوم ځای کې استعمالو دا موږ استعمالو په هیټ انجن کې دا پروسس چې دی دا دغه پروسس آیسوترمل پروسس دا موږ په هیټ انجنز کې استعمالو موږ به ډسکس کوو کارناټ انجن او نور چې کوم انجنز دي هغې باره کې چې موږ کله ډسکشن کوو نو موږ به دا ټول اپلیکیشنز فرست لا اف تھرموډاینامیکس دا ټول اپلیکیشنز چې دا به موږ استعمالو اوس موږ سره دریم دی څلورم چې دی موږ سره ایډیابیټک پروسس دی نو ایډیابیټک مطلب دا دی چې موږ سره نه چې دی نه به هیټ چې دی یو سیستم ته چې دی داخلیږي نه به چې دی یو سیستم نه چې دی هیټ وځي مطلب دا هیټ انرژي چې دی نه به انټر کېږي او نه چې دی نه به ایوال کېږي ٹھیک شو مطلب دا هیټ انرژي چې دی به ما سره نه خارجېږي نه به چې دی هغه دغه کېږي انټر کېږي یو سیستم ته موږ سره چې دی ته ویل کېږي کانسټنټ هیټ پروسس مطلب دا دی کې هیټ ایکسچینج چې دی هغه نه کېږي د دې ایکسپریمنټ لپاره یا د دې اپلیکیشن لپاره موږ چل کوو موږ یو کنټینر واخلو کنټینر چې دا موږ سره څه شی وي کنټینر دپاره کنټینر چې کوم موږ سره دا والز وي دا موږ سره انسولیټډ وي انسولیټډ کنټینر وي چې مطلب دا دې ته هیټ نه داخلیږي او بل چې موږ کوم دا پسټن اغوستی دی دا پسټن چې دی دا موږ سره انسولیټډ وي ٹھیک شه موږ سره انسولیټډ پسټن وي اوس مونږ ویلی دي چې ایډیابیټک پروسس څه مطلب دی دغې مطلب دا دی چې موږ سره به نه هیټ چې دی داخلیږي
او نه به چې دی نو هیټ چې دی سسټم نه بهر وځي نو دې ته ویل کېږي ایډیابیټک پروسس. اوس موږ سره انیشل چې دی نو والیوم څه شی دی V1 دی، ټمپریچر T1 دی او انټرنل انرژي چې دی نو موږ سره U1 ده. ښه اوس ما څه چلو که ما اوس پریشر چې دی هغه ما څه چلو که پریشر مې ډیکریز کړم انکریز مې که ون چې ما د پاسه سیوا کې خود نو د هغې د وجې څه چلو شو هغې د وجې ما سره په پریشر چې دی پریشر ما سره انکریز شو. چې پریشر کله انکریز سره ایوریج کاینیټیک انرژي انکریز شوه هغې سره چې دی نو ټمپریچر چې دی هغه انکریز شو. دننه چې په دې کنټینر کې کوم موږ سره ټمپریچر دی هغه انکریز شو T2 شو او د دې والیوم چې دی نو V2 شو. چې کله ما پریشر انکریز کو نو والیوم چې دی د پریشر او د والیوم مینس کې چې دی نو موږ سره انورس ریلیشن وي. والیوم چې کله ته انکریز کوي نو پریشر چې دی تا سره ډیکریز کیږي. پریشر انکریز کوي نو والیوم موږ سره ډیکریز کیږي. نو چې کله ما په دې پسټن باندې مطلب دا ما په دې باندې وزن کې خو د پسټن باندې مې وزن سیوا کو نو ما سره څه چلو شو ما سره ټمپریچر او والیوم کې ما سره چینج راغلی. اوس موږ ویلي د فرست لا اف ترموډاینامیکس چې موږ سره به هیټ ایکسچینج نه کیږي. هیټ انټرینګ او هیټ لیوینګ چې دی به موږ سره د زیرو برابر وي. نو زه به څه چلو کوم فرست لا اف ترموډاینامیکس کې چې کله زه هیټ زیرو پوټ کوم نو ما سره به ورک ډن پلس انټرنل انرژي راشي. اوس چې دی نو چې ما کله دلته زیرو پوټ کوم ټیک شو چې کله ما دلته زیرو پوټ کوم نو ما سره ورک ډن پلس انټرنل انرژي رااله. انټرنل انرژي چې دی نو هغه برابر وي د U2 ماینس U1 برابر وي. نو چې ما فرست لا اف ترموډاینامیکس کې ویلیو پوټ او ما ته ورک ډن ویلیو روباسل نو هغه ما سره د ماینس ډلټا U برابر رااله. اوس دې وخت کې چې دی نو د دې خبرې څه مطلب چې موږ سره انټرنل انرژي چې دی هغه ما سره ماینس برابر رااله. د دې خبرې مطلب دا شي چې موږ سره کومه دا انټرنل انرژي ده دا نیګیټیو رااله. دې مطلب دا دی چې موږ په سیسټم باندې ورک ډن وکړو نو سیسټم باندې چې کله موږ ورک ډن وکړو نو هغه به ورک ډن به موږ سره نیګیټیو راځي. اوس دا پروسس الټا کوم کنه دا پروسس چې دی څه چل کوم زه چې دی ما دلته په دې باندې وزن اپلای کړی مطلب دا ما والیوم چې دی ډیکریز کړی دلته زه والیوم چې دی واپس انکریز کوم. چې کله ما والیوم چې دی والیوم پریشر سره ریلیټډ وي چې کله زه پریشر چې دی هغه ډیکریز کوم چې پریشر کله ما ډیکریز کړم والیوم چې دی هغه به انکریز شي. چې کله ما پریشر چې دی ډیکریز کو والیوم چې دی هغه به انکریز شي. نو ما سره چې دی انټرنل انرژي کاینیټیک انرژي چې دی به ما سره ډیکریز شي او ټمپریچر چې دی هغه به ما سره ډیکریز شي. نو د دې خبرې مطلب دا شي چې موږ سره ورک ډن چې دی ورک ډن هغه به څه چل کوي هغه به چې دی انټرنل انرژي کې به چینج راولي. په سیکنډ چې ما کوم ډسکشن وکړو چې ما والیوم چې دی هغه انکریز کړي چې پریشر کله ما ډیکریز کړو نو یې سره والیوم چې دی هغه انکریز شو. نو هغه وخت کې چې دی موږ سره هغه ورک ډن چې دی هغه موږ سره د چینج ان انټرنل انرژي برابر وي. ښه اوس کله ما پریشر چې دی هغه ما کم کو نو هغې سره چې دی والیوم چې دی هغه سیوا شو او انټرنل انرژي چې دی به کمه شي. نو هغه انټرنل انرژي کې چې کمې راغلی دی نو موږ د نیګیټیو ساین اوس په دې دویم هغه کیس کې چې دی ډسکس کوو. اوس که بوایلز لا مطابق موږ خبره وکړو نو بوایلز لا چې دی نو هغه به موږ سره برابر راځي P1 V1 R ګاما چې دی دې ته ویل کېږي ګاما. ٹھیک شو. اوس بوایلز لا کې خو چې دی نو موږ ویلو چې P1 V1 = P2 V2 خو دا ګاما چې موږ سره څه شی دی دې ته ویل کېږي دا ټمپریچر دې ته دا د ټمپریچر د وجې چې دی چینج کېږي. دا به موږ نیکسټ لیکچر کې ډسکس کوو. ٹھیک شو. دا موږ سره چې دی هغه CP / CV هغې ریشو وي CP او د CV مینس کې چې دی هغه ریشو وي هغه موږ نیکسټ لیکچر کې ډسکس کوو. کانسټنټ پریشر
کانسټنټ والیوم هغې منځ کې چې دی نو ریشو وي نو موږ سره چې دی په ایډیابیټک پروسس چې دی نو دا په والیوم باندې ډېر زیات ډیپینډنټ وي ټیک شي والیوم د وجې چې دی نو دې کې ډېر زیات چینج راځي پریشر باندې چې دی نو دوره اثر نه وي والیوم سره ریلیټډ دی نو والیوم چې دی نو والیوم د پاسه چې دی موږ سره دا ګاما پاور وي مطلب دا دی هغه والیوم کې چې کوم چینج راځي نو هغه هغه پاور چې دی هغه ګاما وي نو که د دې منځ کې موږ ګراف ډرا کړو نو ګراف چې دی نو د دې د پریشر او د والیوم منځ کې ګراف چې دی موږ سره دا وي دې ته ایډیابیټ ویل کېږي د دې پریشر او د والیوم منځ کې چې کوم دا ګراف ته دې ته ایډیابیټ ویل کېږي دا لږ دغه غونتې وي کرو وي ځکه چې دا والیوم ډیپینډنټ سیوا وي د دې اپلیکیشن څه کېدای شي نو دې اپلیکیشن چې دی نو موږ سره چې کله دا ټیر چې دی د ګاډو دا ټیر چې دی کله وډزېږي مطلب دا دی برسټ شي یا موږ سره دا کلاوډ چې جوړېږي نو دا پروسس چې دی نو دا موږ سره د ایډیابیټک پروسس چې دی نو اگزامپل دی نو امید ده چې لیکچر کې چې دی نو لیکچر کې به څه کنفیوژن نه وي که بیا هم څه قسمه کنفیوژن وي نو تاسو چې دی تپوس کولی شئ